نو ما تا باندې لازم خبره ده. او دا زبان په خوله کې دا ډیر یو اهم شی دی. د دې حفاظت او ساتنه دا ډیر اهم شی دی. او په دغه حدیث کې تاسو اندازه ولګوئ چې د زبان په بدن کې کوم کردار یې دی. او دا حدیث مبارک امام ترمذی په ترمذی کې دا حدیث روایت کړی دی. راوی دی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله عنه. دغه صحابی دا حدیث روایت کړی دی او په کتاب ترمذی کې موجود دی. او دا حدیث مبارک څنګه دی ګورئ. مونږ تاسو نن سبا ډیر د خپل جبې ډیرې په واک کې نه دي او هغه ته مو ته لګام چرتنې لګولای موقع او محل نه ګورو، صحیح خبره او غلطی خبره نه ګورو، مشر او کشر نه ګورو، مجلس او ځای ځایکای نه ګورو. خو بس چې څم په زبان باندې راځي ما او ستا په ذهن او په زړه کې دا خبره ني چې دا خبره بچا د پاره د زړه د خوشحالۍ ذریعہ ګرځي او چا د پاره بعد د زړه د خفګان ذریعہ ګرځي. چا به په دې باندې زړه خوږيږي او چا به په دې باندې زړه خوشحاليږي. د دې خبره پروا ما وتا نعوذ بالله من ذلک چرته کړي نه. خو بس چې په زبان باندې مسراشي والد سیبتم وایو، والدین صاحبتم وایو، رونو تیم وایو، بچو تیم وایو، دوستانو تیم وایو. خدا را تاسو مسلمانان یې، اهل ایمان یې، اهل اسلام یې، حضور مبارک چې کوم تعلیمات دي هغه نزان خبر کړئ، پاغه باندې عمل وکړئ، پاغه باندې زندګي تیر کړئ. قسم دې ستاسو ژوندم خسته دی، ستاسو مرګ بم خسته دی، ستاسو قبر بم خسته دی، ستاسو حشر بم خسته دی. په ورځ د قیامت باندې بستا ولاړه د الله په حضور کې خسته دی، د رسول الله په حضور کې بخسته دی. په جنت کې چې کوم مقام الہ العالمین د طرف نه تا ته ملاوږي هغه بم ډیر خیستار ته ملاوږي. دغه تعلیمات زده کړئ، دا اپناو کړئ. ځکه ابو سعید خدری فرمایي رضی الله عنه چې اذا اصبح ابن آدم وی چې کله چې بنی آدم سحر کا سبعیشی روزانه دغه ترتیب دی. روزانه کستا په دنیا کې 50 کالی او کا شپېته کالی او کا سل کالی روزانه بنیاد باندې دغه ترتیب زما او تا سره رواني چې اذا اصبح ابن آدم کله چې بنی آدم صبحی کا سحر شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې د غټول اندامونه چې په بدن کې څومره اندامونه دي وی د غټول د غژبه تډیره عجزی کا ژبه ته وی چې یتزلزل یو قسم لا خواري او عجزی او سوال ورتکا ټول ریوځي شي. ما او تا ته خو قاری نه خود حضور مبارک په خبره باندې زما او ستا ایمان دی چې روزانه په هر سبعی باندې د بدن ټول اندامونه زبان ته ریوځي شي. عاجزی ورتکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی، زاری ورتکا، سوال ورتکا او څور توای دا ورتوای چې اے جبی فإن استقمت استقمنا. جبی توای چې کچرته ته نن سیدوي روغوي او صحیح اوچلې دي مونږ دغه ټول اندامونه بتا سره نیغ او صحیح یو. زکا چې زمونږ په اندامو باندې که چرته غلط کار راځي دا د ستا د وجې نه راځي. نو کته مستقیم وي برابر وي مونږ بار سره برابر او مستقیمو. خو ګوره د آیات لراوي چې دا اندامونه جبې ته وایي وان اعوجتا ورته که چرته ته کږه شوې کږه دا مطلب غلط استعمال شوې اندامونه ورته وایي چې ګوره غلطه ته استعمال شوې اعوج نه مونږ بار سره کاږه شو مونږ بار سره په نقصان کې مبتلا شو په مصیبت کې با ار سره مبتلا شو. یعنی کته سیده وي مونږ به محفوظ یو مونږ به مستقیم او سیده کته کګوي مونږ بار سره کاږیو. ډیر کرته داسې وشي تاسو ته پته د زبان غلط استعمال شي وهل بدن اخري ملا شوا سر شو لاس شو خپې شوي تکلیف هغې ته ورسي
خوځېدلی زبان دی تکلیف هغې ته ورسېده. دا هماغه حدیث دی چې ته غلطه شوې مونږ ته نقصان ملو شو. ډېر کرته سړی نعوذ بالله په زبان باندې کفري الفاظ وایي قتل شي، ګستاخي وکا قتل شي، نور څه داسې خبرې وکا جیل ته لاړ شي، یا په هغه ټیم کې وهلو په هغه ټیم کې څه مصیبت کې مبتلا شي. دا ټول آفت، دا ټول مصیبت، دا ټول تکلیف انسان ته چې دا جوړ شو او دی پکې واقع شو، دا تکلیف انسان ته د خپل زبان د وجه نه واقع شو. ستا که زبان صحیح دی او درست دی ته به صحیح. او دا سوال روزانه دا ټول اندامونه دغه زبان ته یي چې ګوره خطا نشي، غلطه نشي، غلط استعمال نشي، غلط الفاظ را بهر نکړي. هغه د عربی یو شعر دی ذهن کې مراغی، ډیر خسته شعر دی. هغه شاعر فرمای جراحات السنان لهل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. هغه شاعر سی جراحات السنان لهل تیام وی چې کوم یو سیز چې په غشو باندې او په ټوپک باندې زخمی شي هغه خو جوړږي، خو ولا یلتام ما جرح اللسان چې کوم یو شای په خبرو او په ژبه باندې زخمی شي کنه چې ټول عمر تیر شي خو هغه زخم د انسان بیا نه روغږي. دا یاد لري. نو زما استاد عجبي دا د ټوپک نه زیاتې زهري لدی، د تیر نه او د تورې نه دا زیاتې زهري لدی. ځکه دا شاعر په دغه شعر باندې مجبور شو دا یې ولیکاو. په دې کې زما استاد لپاره یو سبق دی چې جراحات السنان لهل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. په ټوپک باندې او په توره باندې بدن لګېدلی زخمی هغه به جوړ شي، په خبرو باندې زخمی زړه او بدن هغه هیڅ کله نه جوړېږي. نو زما استاد په خبرو کې احتیاط دا پکار دی. او که دا زبان دستا کنټرول دی ته به ګوره په خیر کې، ها ته به ډېر په نجات کې